محترمو تاسو د مولانا عبدالجګر صاحب دا خبرې واورئ د دې نه په زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. که ستاسو مشر 2 میاشتې په یو ټیبل ښځو سره روټۍ خوړه نو فضل الرحمن که سیاست میدان کې ښځې سره ملاقات وکړو نو څه کفر او بیا ما ته وګورئ ته خو به ما لعنه وایې چې ته پاک یې نو بیا ما ته وایه چې تا کې دا سوره ده که ته غلبېلې نو بیا زما کوزې ته د 2 سوړو اشارې ولې کوې. محترمو تاسو د مولانا عبدالجګر صاحب دا خبرې واورېدلې لکه څنګه چې بعضې خلک دا اعتراض کوي چې مولانا صاحب خواته پلانکۍ زنانه ولاړې د مولانا صاحب خواته پلانکۍ ولاړې نو چې ستا د مشر سره په میاشتو میاشتو باندې په یو ځای باندې چې کوم دی هغه زنانه ناستې خیر دی او که زما د مشر سره چې کوم دی کېناسته نو په دې باندې چې کوم دی زما مشر څه شو بدنام شو. او بیا ناشنا خبره دادا لکه څنګه چې مولانا عبدالجګر صاحب کړې ده که ستا مشر زما د مشر نه ښه وي هغه نه د زنانو سره کینی د پردو نه د پردو زنانو سره د هغه ناسته پاسته وي نه د هغه سره خبرې وي نو بیا خو چې کوم دی په ما اعتراض وکړه خو که ستا مشر د هغې کردار د دینم په اخوا وي د دینم چې کوم دی خراب وي او د هغې مثال د غلبیل وي او هغه را پاسې لوټي ته چې پتا کې 2 سورې دي د لوټي په 2 سورو باندې اعتراض کوي خو دا غلبیل ټول سورې دی د چې کوم د خپل ځان پته نشته خپل طرف ته سوچ نشته دی. نو که د مولانا سے مثال لکه څنګه چې مولانا عبدالجګر مولا فرمایل که د لوټي مثال وي نو ستا او ستا د مشر مثال بیا د غلبیل دی چې د لوټي په 2 سورو اعتراض کې نو پتا کې چې بشمار سورې دي نو بیا هغې ته وګوره نو بیا ال اعتراض کوه. نو الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د بد عمل نه وساتي وما علینا الا البلاغ.